بسم الله الرحمن الرحیم. باب ما جاء فی کراهیت اتیان الحائض. باب دې په بیان د کراهیت د ورتلو حیضې ته. کراهیت څه ته وایي او اتیان څه ته وایي؟ د سلفو اصطلاح کې کراهیت منع ته وایي، نو باب په منع کې، او اتیان وایي جماع ته. نو باب فی منع الجماع الحائض، منع د جماع د حیض سره. د دې کراهیت نه فقهي کراهیت نه مراد چې مکروه، لکه نسوارو ته چې زه مکروه وایم، نه کراهیت منع د اتیان د حیض، داسې نه چې مکروه ده. نو کراهیت په معنا د څه سره ده؟ کراهیت اصطلاحي د احناف په نزد دوه دی او د شوافیو په نزد درې دی. موږ یو ته مکروه تحریمي وایو او دویم ته مکروه تنزیهي وایو. مکروه تحریمي هغې ته وایي چې دلیل د حرمت نص وي یا واضح وي او ظاهر وي، او کراهت تنزیهي هغې ته وایي چې دلیل مشتبه وي او غیر ظاهر وي یا مختلف فی وي، نو هغې ته مکروه تنزیهي وایو، او بل ته مکروه تحریمي. او شوافی درې قسمه کراهت وایي، یو کراهت تحریمی، بل کراهت تنزیهی، بل مباح تا لا باس به تا، هغې ته هغې مکروه وایي. نو دلته کراهیت په اصطلاح د سلفو کې ده په معنا د منع سره، او د اتیان نه مراد جماع ده. نو باب دې په منع کې د جماع د حیضې سره. اتیان اسې دعوت ته نه وایي چې دعوت وکړي او ته ورشې، نو اتیان دې خاص کار ته وایي. دلته کې حدثنا مندان قال حدثنا احمد سعيد وعبد الرحمن المهدي وابو حزم ناصر قالوا حدثنا عماد بن سلمة عن حكيم الاسلم عن ابي تميمة الحجيمي. دا حكيم الاسلم مختلف في راوي ده. عن ابي تميمة الحجيمي عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى حائضا، کو څوک ورله حیضې ته، ورتلو نه مراد څه دی؟ دا کار کول دی، یعنی من جامع حائضا او امرأة فی دبرها، یا یو ښځه په خپله دبره کې استعمال کړه، جامعها فی دبرها، او کاهنا یا ورغې کاهن ته، فقد کفر بما انزل علی محمد، دی کافر شو په هغه دین چې نازل دی په محمد علیه الصلاة والسلام. نو من عطا حائضا و امراتن کی عطا یو مانا ده، او کاهنن کی ده عطا بلا مانا ده. عطا پڑنبی کی په مانا ده جامع سره ده، او عطا په دویم کی په مانا ده صدقه سره ده. و عطا کاهنن صدقه کاهنن، لیو لفظ دو معناګانې دي، یو ځای کې یو مراد شو، بل ځای کې بل مراد شو. کاهن څه ته وایي؟ کاهن دې ته وایي چې سړي ته بیان کوي د غیب خبره، او دا دعوه کوي چې زما پیریان مسخر دي، لکه په دې ښځو چې ګرځي. نو کاهن عراف منجم. نو کاهن یا د پیریانو په واسطه یا د علم رمل او جفر په واسطه د غیبو نه خبرونه کوي. نو که چېرې تصدیق وکړو نو کافر دی. او عراف هم دغه شانتې وایي، خو عراف د علامو نه وایي، لکه لاس دې وښایه، تندې دې وښایه، سترګې دې وښایه. لاس وله وګوري وي ستا په قسمت کې څلور ښځې دي، او ستا څه دشمنان دي، څه شنه سترګې دي او څه توره سترګې دي. نو دې ته عراف وایي، دا هم دروغجنې. او منجم دې ته وایي چې ستورو ته ګوري، ستا پال چې دی ښه دی، ستا ستوری نحس دی او ستا ستوری ساعت دی، سپیره دی او دغه دی. دا د غیبو خبرې دی. دې کې کله سلو کې یو خبر رښتیا شي، خو شریعت هغې ته ورتلل بند ګڼلی دی. نو که څوک کاهن ته ورغلل، عراف ته ورغلل، منجم ته ورغلل، د اخباراتو کې مې لیدلي افغانستان کې دا مرض ډېر دی. کف شناس، کف یې لیکلي، نجومي. نو کف شناس او نجومي
او عراف دا په سړکونو ناست دي ځان ته کتاب خیا کتاب اکثره لوړې پروت نو دا ښځې ورشي زما وزل وګوره نو هغې وزل وګوري ستا خاوند به په ستا تابع شي نو دا ټول د دروغو او د مکر علمونه دي چې شریعت دا بند کړي نو کاهن د کهانت د غیبو خبرې کوي کله د ستورو د پیریانو په واسطه چې زما پیریان دي کله علم رمل او جفر دا د شیطانی علوم دي د شیعګانو سره اوسم دي او کله او عراف د لاسونو نه معلومونو د نحونه او د کیرخونه او پوندونه او منجم د ستورو نه معلوم دا ټول دروغ جن دي نو که څوک کاهن لورغې نو فقط کفر بما انزل علی محمد دی کافر شو په هغه دین چې سید الکائنات باندې خدای نازل کړی ځکه د غیب اطلاع خو بغیر د خدای پاک نه بل چاته نشته او پیغمبرانو ته خدای د وحی په ذریعه ښیي او بعض اولیاو ته چې کشف او کرا او الهام وشي هغه ځواني دی په هغې م یقین نشته د اولیاو کرامو ته کشف کېږي د بعض شیانو کشف په محسوساتو کې استعمالیږي او الهام په معنیو کې هغه ځواني دی ګماني خبرې دي یقین به پرې نه کړي او پیغمبرانو خطیبی ذکر معصوم دی اوس فکفر بما محمد پاغ دین کافر شو چې په محمد نازل له واقعي د چې کافر شو نو علما د دې څلور پنځه معناګانې بیانوي اوله دا وایي چې دا په باره د مستحل کې دی چې دا کار حلال ګڼي ورتلل ورته او عقیده پې حلاله ګڼي نو دی کافر شو حقیقتا ځکه شریعت دا غلط ویلی دی نو حرام سیز ته حلال ویل او په حرام او په ګناهونو په دروغ عقیده لرل دا کفر حقیقي دی او کاسې ورغې لکه د باب د دغه نه معلوموي نو بیا کفر حقیقي نه دی دویمه دا کفر دون کفرن دی لکه بخاری کې چې باب کفران العشیر و کفر دون کفرن یعنی باب د ګناه نه دی درم حدیث په تغلیظ محمول له یعنی حضور د ترهیبا و تغلیظا دا ویلی دی چې د معامله په شان د کافرانو د چې خلق ورنشي ځکه رستو برته وای په کاهن او په دغه کې خبراشي خدا خځې سره چې په حیضه کې دا کار وکړي په دوبره کې کار وکړي په حیض کې کار وکړي نو کافر نه دی ګناهګار دی نو تغلیظا ورته حضور کافر ویلی دی دریشو یا کفر په معنا د ناشکرۍ سره چې د خدای د نعمت ناشکري وکړه نعمت څه شی دی هغه علم د حراموالي دی چې تا ته د پیغمبر په واسطه دا معلوم دی چې حیضې سره دا کار بند دی د دوبرې استعمال بند دی کاهن ته ورتلل بند دي دا علم خدای تعالی درکړی دی او تا د دې ناشکري او ناقدري وکړه نو یا کفر حقیقی دی که مستحل وی یا کفر دون کفرن دی که گناه گنی یا کفر ورطا تغلیظن ویلے شوی دی یا کفر پا مانا دا ناشکر سارا دی او دیموی دا تغلیظن دی ذکر چه حکم پا که حیضی سر اداکارو کنو رست دا کفاره ذکر رہا دی نو دا کفر حقیقی وی نو کفر حقیقی پا کفاره نماف کی گی ابن عمر صاحب تا بعد مولیانو منصوبه کړی ده او امام مالک صاحب تا چې دې استعمال د دوبرې روا ګڼي د خپلې ښځې نه ابن عمر صاحب کلام بخاری ذکر کړی کتاب التفسیر کې یاتیها فاتو حسکم الناشیتم دې په تفسیر کې یاتیها مخکې سندې لیکلي هغه ځای خالی پرېښی ذکر دا غنه دا نقلو یاتیها فی دبرها نو ابن عباس ته چوي چې ابن عمر دا وي هغه رحم الله ابا عبد الرحمن لقد اوهم خدای دې پاک رحم وکړي خلک یې په وهم کې مبتلا کړي دا هغه مطلب دا نو چې دوبره د استعمال کې دا هغه مطلب دا چې د جانب د دوبرې نه ورشي ښځې ته ښځه داسې سملی لکه د څاروي په شان د سپی په شان
او بیا ور سره جماو کی د جما محل خود حرس ته فرج وی خود جانب د دبرې نه استعمال کی ځکه د يهوديانو د عقیده وا چې یو خود سړی د مخ نه استعمال کی نو اولاد روغ راځي او چې د شاده طرف استعمال کی نو اولاد احول لازم کا نو خدای حکم رو لګ نساءکم حرس لکم فاتو حرسکم الناشئتم خذ استاسو دا کر کروانده زیده نو دار طرف نه چې ورځه نو زی خو به ورځي د حرس زیته دبره خو محل حرس نه دی هغه محل فرس دی د خاصرو نو چې خدای مخکې تعین خدای اختیار په جوانبو کې دی که په ولاړه کې که په ملاسته کې که په مخې طرف نه کې که د شاده طرف نه کې نو محل د اتیان به یو وي ګورئ ځکه خدای حرس ویلی دی او خدای د حیض په باره کې وی قل هو اذى حیض ګندګي ده نو علت د منع په حیض کې څه شی شو هلکه څه بنام خوړلی ده هغه ګندګي ده نو دومره خو زیاته محل د ګندګۍ ده نو ابن عباس صاحب وی خدای دې په ابن عمر رحم وکړي خلک یې په خطې کې واقع کړی دی د هغه مطلب دا نو چې استعمال د دوبري وکړي دا هغه مطلب دا چې د شاده طرف هم ښځې سره جما کولی شي او د یهودو عقیده چې ده دا د شریعت د خلاف ده یهودیان وایي که د شانه د ښځې استعمال کړه نو اولاد به یې کاڼه وي دا کاڼه او د هغې منځ کې مناسبت څه دی هغې به وایي چې ښځه دې په شا سملولې نو ظاهره خو ته دوبرې ته ګورې خو محل دې کوم ځای دی بل ځای دی لکه کاڼه سړی یو ځای ته ګوري سترګې داسې وګوري بل طرف ته نو ځکه به اولاد داسې چې به ظاهره خو ورته دوبره مخامخ ده خو د ده مقصد په هغه لاندې اندام کې دی نو ځکه به اولاد احول راځي شریعت وایي دا عقیدې مه لرئ دا د یهودو خبرې او دلیل یې څه دی دلیل دا دی چې طحاوي کې او مسند احمد کې د ابن عمر نه صراحتا نقل شوې ده یو شاګرد ته نقل کوي وی قربان من وینځي والو وینځي پخوا خو جهادونه وینځي به فنمحض معهن تمحیزا منګ هغې سره مې خوشي کوو خوند بدلو یا لکه خوند بدلول څه ته وایي وی په دې بل جانب ور سره دا کار کوو هغه وی اف افن او یفعل ذلك مسلم مسلمان هم دا کار کوي دا خو د مسلمان کار شیعګان نواو کړي د ښځې سره په دې بل جانب کې ابن عمر ته نسبت غلط شوی دی دارنګه امام مالک صاحب ته چې چا نسبت کړي قرطبي کې وایي دا که چا امام مالک صاحب ته نسبت کړي ډېر لوی ظلم یې کړی دی او دروغ وایي په فقهاو په ائمهو باندې دروغ ویلی دی استعمال د دوبرې د خپلې ښځې دا ناجایز دی قطعا ځکه حضور وایي او امراتن فی دبرها که چا خپله ښځه په دوبره کې استعمال کړه فقط کفر بما انزل علی محمد دی کافر شو په هغه دین چې خدای پاک په محمد علیه السلام نازل کړی نو که استحلال یې کړي کافر دی حقیقتا او که ګناه ګڼي بیا هم ورسره دا کار وکړي نو دا کفرن دونه کفرن دی او تغلیظن ورته حضور ویلی دی او په معنا د ناشکرۍ سره دی د امیانو کې دا مشهوره ده که چا خپله ښځه په دوبره کې استعمال که نکاح ختم ده نکاح نه ختمیږي خو جرم دی دا د حکیم اسرم په واسطه نقل شوی دی دا ابي تمیم حجیمی نه د ابي هريره وانما معنا هذا عند اهل العلم ګوره حدیث خو دې راوي دی خو علماء دا معنا کوي على التغلیظ چې حضور ورته تغلیظا کفر ویلی دی تشدیدا چې خلک ته منع شي لکه حضور مبارک وی من ترکت صلات او عمدا فقد کفر ترک د صلات ته کفر ویلی دی نو تغلیظا نه ویلی ځکه معامله د کفارو په شان شو وقد روی ان دلیل دا د علمی دلیل وی چې حضور نه نقل شوی دی منته حاجن دی دویم باب کې کچا هدي سره دا کار وکړه فلیتصدق بدینار یو دینار د خیرات کې فلو کان اتیان الحائض کفرا کدا حیضی ته سره جما کول کفر وی نو لم یؤمر فیه بالکفاره کفر په کفاره نه ختمیږي
کفر به توبه وباسي ایمان به تازه کړي. یو سړی قادیانی شو او بیا مړ شو ته کفاره ادا کړي نو په کفارو نه خلاصېږي چې څو پورې هغه توبه نه وکړي او تجدید د ایمان نه. نو که دا د کفر نمرات کفر حقیقي وي نو بیا د کفارې حکم به نه راته ځکه کفر حقیقي په کفاره نه معاف کېږي. د کفارې کوم دی ذکر دی دی کې دی باب ما جاء فی الکفارة فی ذلک یعنی سړی ګناه کړي که نه یو ګناه ګڼل استحلال نه دی کړی او حیضې سره د حیض په وخت کې دا کار وکړه. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك بن خسيف بن مقسم بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في رجل يقول امرأتي وهي حائض یو سړی په ښځه واقع شي او حیض وي قال تصدق بدين نصف دینار نصف دینار به صدقه کوي. حدثنا الحسين بن حنيس قال حدثنا فضل موسى عن ابي حمزه السكري عن عبد الكريم بن مقسم بن عباس النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا كان الحيض دما احمر چې وینا سرای فدینار یو دینار به صدقه کوي وین کان دما اصفر او که زیړ دمی فنصف دینار به نصف دینار اخر کې زیړیږي به سپینیږي بس به ختم شي. کچا حیض کې هغه وخت کې جما وکړه چې وینا سرای نو دینار به ورکوي چې نصف زیړی نو نصف دینار به دې کې فقهای کرام سوی دی کفاره کې. دویم دا چې د سرې او د زیړې فرق ولې راغلی دی. فقهای کرام درې فقیهان حضرت امام ابو حنیفه او مالک او شافعي صاحب وایي صدقه پکې نشته کفاره توبه به وباسي. دې برسته د ابن مبارک کلام نقل کړي. حضرت امام احمد صاحب اسحاق بن راوی وی خامخا به صدقه ورکوي دینار یا نصف دینار. دا درې واړه امامان چې په دې حدیث عمل نه کوي. ناول وی دا حدیث ضعیف دی دا حدیث ضعیف دی قضیه کې دوه راویان دي ضعیفان نو ضعیف حدیث حکم شرعی نه ثابت دی. دویم مسترب دی رفعن و وقفن. رفع مطلب دا چې دا کلام د رسول الله دی او که کلام د ابن عباس دی. موقوف دیته وی چې کلام د صحابي وي او مرفوع دیته وی چې کلام د رسول الله وي. کلام د رسول الله حجت ته علی الاطلاق بصر او چشم او کلام د صحابي حجت نه دی چې بل صحابي ته مخالفي. نو رفع وقف کې اختلاف ده نو مسترب شو که مرفوع شي حجت ته او که موقوف شي حجت نه ده. درېم دا چې متن د حدیث مسترب راغلی دی دی کې دینار راغلی دی او نصف دینار بعضی کې دینارین راغلی دی بعضی کې خمسه دینارین راغلی 2/5 حصہ. نو حدیث مسترب دی وقفن و رفعن حدیث مسترب دی لفظن او حدیث ضعیف دی دراویانو په اعتبار د دې وجه نه درو واړو فقهاو په عمل نه کړي او دی وی استغفار وکړي. خدا دا چې محققین علما د درو واړو مذاهب اداوی صدقه دی ورکی استحبابا نه وجوبا چې د تیاری چانه دا کار شوی یو دینار دی خیرات کی یا نصف دینار. دینار څومره دی؟ دینار سلورنی می ماسه سرو زرو ته وای. دینار او مسقال وزن یو دی نو باز دیناری کې دار له اعتبار وزن آن از ما شدان نیمو چهار دا تمامی کنه نو سلورنی می ماسه سره در یا دا غي قیمت به خیرات کوي او سره زر ګران دي نن سبا صدا پاس شپږ زره توله دي نو د سلورنی می ماسونه د درې مېسې نه زیات جوړېږي لکه څلور ماسې درې مېسه ده تولې ده نو که په شپږ زره نو 2000 روپۍ شو خو څلور نیمې ماسې دي نو څه د پاسه 2000 روپۍ به خیرات کوي. پوند چې دی انګریزي پوندونه کوم لیدلي هغه اته ماسې او نصف پوند څلور ماسې دی نو د نصف پوند نه لږ زیات. نو استحبابا علما وی نووي صاحب هم لیکي اگر چې شوافی پکې وجوب د کفاره نه وي او زمون احناف هم لیکي چې صدقه دیو کې کفاره دیو کې استحبابا چې عمل په حدیث راشي اگر چې ضعیف دی دا یو.
دویم دا چې دم احمر او د اصفر فرق ولې راغلی دی؟ دا چې په ابتدا د حیض کې وینه تکه سرۍ او بیا چې رو رو ختمیږي نو وینه زیړه شي، نو بیا سپینې اوبه شي، نو بیا فرجود شي. نو په اول کې دینار څه کوي چې دا اولې ورځې د حیض دی موړ دی، دا د خرمستی ده. اوس بله شپې کار کړی نن په حیض راغی، صبر وکړې که نه د ناوره، نو صدقه پې زیاته لازمه شوه. او په چې آخر ورځې اوبه اته ورځې تېرې شي او وینه زیړ شي، نو بیا د ده کله به ضرورتي تقاضا به وي، طالب دی تبلیغی دی او د متقي سړي تقوا شهوت زیات دی، نو په آخر کې دی مجبور دی، نو چرته به دا کار شوي، نو شریعت د ده د طبیعت لحاظ وساته چې په آخر کې په اول کې دی شرارتن کوي، په آخر کې ضرورتن کوي. پوهېږې که 45 ورځې پې تېرې شم داسې نو سترګې روتې نو شریعت سره په جرم کې اساني وکړه چې ځکه معذور دی، نسواري دی، او په اول کې ور سره سختی کوي ځکه هغه شرارت او په آخر کې ضرورت. نو په اول کې به دینار ورکې، په آخر کې نصف دینار. دا یاد لرئ ښه. نو حکم زموږ علما استحبابا وایي مستحب دا ده که سړي دا کار کړي په اول ورځو کې 1 دینار دی صدقه دی وکړي، او که په آخر ورځو کې نو نصف دینار دی وکړي چې عمل بالحدیث راشي، اگر چې حکم وجوبا نه دی. دی په خپله وایي حال ابو سعد حدیث الکفارة فی اتیان الحیض قد روی عن ابن عباس موقوفا و مرفوعا. موقوفا و مرفوعا دا خو یو استراب شو، او راویان ضعیف هم دی. وهو قول بعض اهل العلم، دا د بعض علماء مسلک دی، د احمد صاحب او د اسحاق. وقال ابن مبارک، عبد الله بن مبارک وای یستغفر ربه، د خدای نه به معافي غواړي، ولا کفارت علیه، کفاره پې نشته، ای واجبا. دا خله چې ویلي. وقد روى مثل قول مبارك عن بعض التابعين، ده بعض التابعين نمدا نقل منهم سعيد بن جبير وابراهيم، سعيد بن جبير وابراهيم نخعين نقل. ما جاء ها وخشتا كان خير ولا جمعش بلس